بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان ذات په نوم باندې. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ګورئ په دې وخت کې وظایف کې دنیا او زنن تاسو ټول ته د یوې نوې وظیفې په سلسله کې دا مخاطب یم. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا دومره ناشنا وظیفه ده، دومره ناشنا چې الله پاک موږ او تاسو ته په خپله په قرآن حکیم کې دا فرمایلی دي چې تاسو دا وظیفه کوئ. نوح علیه السلام دا وظیفه دا محترمه خپلو امتیانو ته ښودلې وه. دغه رنګې پیغمبر علیه السلام خپلو امتیانو ته د دې وظیفې ترغیب کړی دی چې وظیفه الله پاک ښودلې وي، یو وظیفه پیغمبر علیه السلام ښودلې وي او داسې وظیفه چې ټولو پیغمبرانو خپلو امتیانو ته ښودلې وي. دا وظیفه به څومره پاورفل وي او څومره به اعلی وظیفه وي. یاد ساتئ چې یو سړی ډېر زیات پریشانه دی، نو فرمایي چې په صورت انفال کې د دې طرف ته اشاره ده. کو ډېر مې یو سړی پریشانه دی، ډېر مې یو سړی په ټینشن کې دی، ډېر مې یو سړی مال او دولت دا غواړي نو سره نشته دی، نو په سورة الانفال کې دې طرف ته اشاره شوې ده چې کم سړی استغفار وایي الله پاک به د انسان پریشانی ختمه کړي. دغه رنګې الله پاک به د انسان نه مصیبتونه تکلیفونه دا به لرې کړي. دغه رنګې کو د صحت حوالې سره د توانۍ حوالې سره وي، د انرژي حوالې سره وي، نو دغه رنګې په سورت هود کې دې طرف ته اشاره شوې ده چې کوم سړی استغفار وایي بدن به تندرست وي، بدن به چاق وي، دی به زر بوډا کېږي نه، بدن به زر چپړېږي نه، دی به در آخره پورې محترمو دا به ټیک ټاک وي. ځکه د استغفار ډېر زیات قوت دی او ډېر زیات نورانیت دی. که چېرته چا باقي مشکلات وي د دې 45 نه علاوه د چا باقي مسلې وي، حاجتونه وي، پریشانۍ وي، نو بیا الله پاک هغې طرف ته په صورت نوح کې دا محترمو اشاره کړې ده. په صورت نوح کې فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. نوح علیه السلام د خپلو امتیانو ته وایي چې تاسو استغفار غواړئ، الله پاک ډېر زیات بخونکی دی. یرسل السماء علیکم مدرارا، په تاسو باندې باران وکړي. څومره بهترینه خبره ده. مطلب دا چې د قحط په ټایم کې باران نه کېږي نو دا ځان نه مستقل عذاب دی، نو په تاسو به الله پاک باران وکړي. ویمددکم باموال، او الله پاک به تاسو له مالونه درکړي. چې څومره مال ستاسو په کار وي، چې څومره رزق ستاسو په کار وي، څومره نوکریان ستاسو په کار وي، څومره کاروبار دا ستاسو په کار وي، مالي څومره مشکلات دي، الله پاک به تاسو له مال درکړي. نو په څه بدله کې؟ استغفار. وبنین، او الله پاک به تاسو ته زامن درکړي. ویجعل لکم جنات، الله پاک به تاسو لپاره باغونه ساز کړي، باغونه، شینکې، فصلونه. نو مطلب تاسو کنه چې څومره مغاشي له اول سره خبره ده دا ټول به الله پاک تعالی ختم کړي. ویجعل لکم انهارا، او الله پاک به تعالی نهرونه درکړي. چې کوم ځای کې قدم ایږدي ستا قدم به بهتورېږي، ځای کې به باغونه سازېږي، دغه ځای کې به چینې روځي، دغه ځای کې به نهرونه دا محترم روځي. نو څومره د استغفار فواید دي. ما لکم لا ترجون لله وقارا، نو بیا الله پاک وایي چې څه شي وي ستاسو لپاره چې داسې عزتمند ذات تاسو پرېښی دی بل خوا روانئ. نو موږ او تاسو له پکار چې موږ نه د استغفار کثرت کوو. نن چې کومه زموږ وظیفه ده په دې ترتیب باندې کوم سړی وظیفه کوي انشاءالله العزیز الله پاک به ټول امیدونه پوره کوي. دنیا کې به ژوند تېرو خو داسې ژوند موږ نه تېرو چې ټول عمر موږ نیمګړی ژوند تېر کړو، نیمګړی نیمه خوا، او ټول عمر موږ ژوند په غریبۍ کې تېر کړو. د الله پاک نه مالداري هم غواړئ، د الله پاک نه صحت هم غواړئ، د الله پاک نه کپړې هم غواړئ، د الله پاک نه نوکري هم غواړئ، د الله پاک نه ګاډی هم غواړئ، د الله پاک نه بنګلې هم غواړئ، هر څیز د الله پاک نه غواړئ. د پیغمبر علیه السلام یو صحابي و او دومره اوچ نری شوی و چې سم ډېر زیات نری و.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوغوښته هلکه دی خو راشه وایي ته څه دعاګانې کوې وایي زه دا دعا کوم چې الله پاکه کومه سزا راکړې په جهنم کې هغه به دنیا کې راکړې نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي ساده سړیه دا قصې پرېږده داسې الله پاک ته ووایي چې ما د عذاب نه په دنیا کې مو ساته ما ته په آخرت کې مو ساته داسې دعا کوه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار بهترینه او پاورفل دعا ده نو په دنیا کې به ژوند تیرو د خوشحالو سره په دنیا کې به ژوند د ارمانونو سره نه تیرو چې یو ارمان دی بل دی هر څیز د الله پاک نه غواړي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جعل الله له من كل ضيق مخرجا چې څه قسم د تنګي پتا باندې وي الله پاک به د دغه تنګۍ نه دروباسي څومره ښکلې خبره ده چې کوم سړی استغفار وایي ومن كل هم فرجا د هر قسمه مصیبت نه د هر قسمه غم نه د هر قسمه پریشانی نه الله پاک تعالی نجات درکړي ورزقه من حيث لا يحتسب دا سه رزق به الله پاک دې درکړي چې تا به خوب کې نه لیدلې استغفار په واحد ډیر زیات ناشنا دي کنه دومره ناشنا دي سړی حیران کی لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر وباسه الله پاک وي زه تاسو سره سیوا درکم نو استغفار هم وایو سره شکر مدا کوي دا وظیفه محترم الله پاک را کړې منګلا دا وظیفه منګله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د استغفار درا کړې دا کم از کم چې دا ورځ یو سړی وي ول 100 پیره خو دوی کنه یار دا کم از کم کو ډیر یو سړی وي 12000 پیره د روزانه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا دی وي چې څه قسم له حاجت وي تماشا کوي چې الله پاک بل محترم په ان فن کې دا پوره کوي ولې تاسو 12000 پیره وای تاسو نو تاسو وظیفه پوره شي کو بیا روزانه سل پیره وای نو وای نو بیا سم مسله نه کې تاسو حاجتونه پوره کیږي دا شیطان ډېر ناشنا حساب کتاب جنگولې دی چې زو آدم علی السلام دا وچی گمراه حکم په دغه زور کې خطر دی الله پاک د شیطان مقابله کې محترم او استغفار رئیس دی یو سړی ټول عمر ګناه کوي एकदम دا و چې الله پاک زما توبه شیطان چې څونه مهنت کړی دی داغه په ټول مهنت باندې محترم اوبه دا واوړي او خور په سر باندې منډه وي چې الله پاک دارې سوکړل نو الله پاک ته سوال کو یا الله پاک کتر خپل در منګه شړی نو بل در ماته وای چې بل در کم ځکه یقیني خبره چې بل در زمنګ نشته دغه یو دروازه را دغه یو درد د الله پاک دغه نه غواړو که صرف تانه نیکان هلکا سوال کوي نو منګ ګناګاران کم حلال شو زمنګ کم ځای شو دغه شان محترمو الله پاک ته وای ته زما رب ته زما خالق ته زما مالک ستانه سوا زما بل رب دا نشته روزانه محترم د الله پاک نه سغواړي د الله پاک نه سغواړي غواړي چې څومره د الله پاک نه موږ غواړو دومره به الله پاک موږ تاسو را راکړي او چې څومره د الله پاک نه موږ نه غواړو دومره به نه راکړي نو چې کله یو سړی په مه استغفار وي یو سړی په مه دعاګانې کوي الله پاک پرشتو ته چې پرشتو لاړ شي د دې سړی هړلو چاته بس ورکه ول چې سغواړي ټولو لستور کوي نو دعاګانې ځان طاقت کوي روزانه دعاګانې کوي استغفار وای هر قسم له مسله د الله پاک تاسو حل کوي نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ او روزانه 2000 پیری استغفار وای کو دغه نشي ویلې به روزانه 100 پیری د استغفار وای ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ استاد ټول مسائل ختم کړي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته